السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 15 تاریخ پاکستان کې به په خاص موقع باندې ایوارډز خلکو ته ورکول او هغه ایوارډز به دومره په خپل فیلډ کې چې چا عظیم کارنامې کړې وي هغه شخصیاتو ته ومیلاوېده لکه ډاکټر عبدالقدیر خان ته میلاو شوی ځکه چې محسن پاکستان دی پاکستان دفاع نه قابل تسخیر کړی ده عبدالستار ایدی ته میلاو شوی چې د دنیا د ټول نه غټ د امبولانس سرویس چلولې دی جهانگیر خان ته میلاو شوی چې هغه 9 پیرې ورلد چمپیون د سکواش ګټلې برټش اوپن ګټلې جان شیر خان ته به میلاوېدو او هغه ایوارډ چې هغه پړه کې خوشاله و چې څومره عظیم شخصیاتو په لاس کې زه یم پرون ایوارډز ورکړي شوي دي او د ایوارډز هغه لیست چې مو کتو نو زه وایم چې هغه ایوارډز به په خپل هم شرمنده چې دا چاله زه ورکړم ځکه چې د ریوړو په شانتې تقسیم کړي او په هغې کې یو دوه معیارات یو دا چې یو معیار دا چې کم خلکو د عمران خان پسې سپکې سپورې ویلي هغې ټول صحافیانو ته ورکړي یو چې چا نظام تباه کړي نظام انصاف یې تباه کړی هغوی له ورکړي دي نو ته چې لیست وګورې حیران بشې او یو پکې پلار زوی له ورکړی دی نو ما وی چې درته دا تفصیل ووایم په آئین کې دی چې د ایوارډ په آرټیکل 259 کې تفصیل لیکلی دی چې د ایوارډ حقدار څوک دی هغه چې تو ګورې نو ایوارډ حقدار چې چا په انجینیرینګ کې څه ډېر لوی کارنامه کړي نوې ریسرچ یې کړي چا په اګریکلچر کې کړي چا په میډیکل لاین کې کړي چا په فن او ثقافت کې کړي څو غټ رایټر یې هغه کړي حکومت ځان لا ایوارډ نشي ورکولی او پرون تش وزیرانو له ایوارډ ورکړی او اته کسان پکې د وزیر اعظم صاحب د سټاف ممبران دي چې څوک تقریر لیکي او څوک ولا پین راوړي او څوک کاغذ راوړي هغوی ته هم ایوارډز میلاو شو اعظم نذیر طارق وزیر قانون دی هغه ته ایوارډ میلاو شو 26ویں ترمیم کې عدلیه تباه کولو کې د هغه بنیادي کردار دی هغه ته ایوارډ میلاو شو د 14 اگست په ورځ د وزارت اطلاعات د سرکاري اشتهارونو نه د قائد اعظم بابا کوم قائد اعظم تصویر او د علامه اقبال شاعر مشرق تصویر لرکولو چې چا کارنامه کړي اتاتار هغه ته ایوارډ میلاو شو خواجه آصف وزیر دفاع ته ایوارډ میلاو شو داغه دوه درې بیانونه په اسمبلی کې دي چې هغه وایي چې کم وزیر دفاع دی چې زمونږ فوج د 48 جنگ بیللې د 65 جنگ بیللې د 71 جنگ بیللې او دویم یو بیان دی چې فوج د خلکو د اډوکو نه ګودره ایستې ده او په ملک بوج دی دغه بیانونه دغه په اسمبلی کې دي هغه له ایوارډ میلاو شو بیا رانا ثناء الله له ایوارډ میلاو شو بیا پکې خرم دستغیر ته ایوارډ میلاو شو بیا پکې احسان اقبال ته ایوارډ میلاو شو نو ټول لکه د ریوړو په شانتې تقسیموي بیا بلاول څه کارنامه کړی هغه ته مې ایوارډ میلاو شو او پلار ول ایوارډ ورکو په دوانو مخې ښکول کو بیا پکې یو بل عجیبه کردار دی او هغه دا کردار دی چې د عمران خان خلاف په توشاخانه کیس کې ګواهي ورکړي نو په یو کال کې ول دوه ایوارډ ورکړ دومره تی وارو پر خطا دی یو ول په 23 مارچ ورکړ یو ول په 14 اگست ورکو او دا سړی چې دینو مبینه طور پر د پناروي کې د چې کم ځای کې التپی د 1 میلیون د هغه فرانک کم کرنسی د دای د فراډ الزام دی په اخبار کې غټ داغه هډلاین لګولې نو هلته فراډ کې دلته ورته دوه انعامونه ملوي ځکه چې د ریجیم چینج کې سہولتکاری کړي د عمران خان خلاف دروغ گواهی ورکړي بیا صحافیان دي داسې صحافیان دي چې تش په بغض کې په نفرت کې چمچګیری کوي د اقتدار والا خلکو د طاقتور خلکو د حکومت جاوید چودھری هغه ته ایوارډ میلاو شوی منصور علي خان ته میلاو شوی سلیم صافي صاحب بس ورځو کې په دې مشهور چې د افغان امور ماهر اوس خو په بغض عمران کې لګیا دی نو هغه ته ایوارډ میلاو شو نو دغه چې ډیرو کسانو ته ایوارډ منیب فاروقي ته خود ساخته ترجمان چې دی د اسټابلیشمنت هغه ته ایوارډ میلاو شو چې دوی ته نه میلاوي چاته میلاوي نو د ایوارډ چې کم هغه معیارو هغه دومره تباه کو چې د خلکو په زړو ایوارډونو باندې په شک کې مبتلا چې دغه زاړم ټول سفارشیانو ته میلاو شوي کو نه
او ډاکټر قدیر به سوچ کوي او ای عبدالستار ایدی به په قبر کې پریشانی دا روح چې دا زمونږ د چا سره ملاو کړو یا معیار د ادارو دومره را پریوتو چې اوس به دا خلک هم د ایوارډو حقداري. نو پاکستان کې یو عجیبه سلسله روانه ده. الله دې په پاکستان باندې خپل فضل وکړي. ډیر ګل ګلزار ملک دی، ډیر ښکلی ملک دی، خو چې څو پورې دا فرسوده نظام او د نااهله حکمرانانو نه یو خلاصېد، د عوامو هیڅ امید نشته چې دا ملک به مخکې لاړ شي. یو طرف ته ملک کې دهشتګردي ده، باجوړ کې خلک لاشونه چوتي، شهیدان کیږي، په کورونو باندې ماټر ګولې راغورځېږي. بلوچستان کې د یو میاشت لپاره انټرنیټ باندې ظاهرین د روډ په لار تللی نشي او په اسلام آباد کې جشنونه مناویږي. نو ډېر عجیبه تضاداتو کې روان یو. خو د یو کار وشو، د عوامو نه چې د 78 سال کې کم شیزونه پټو چې اصلي د دې ملک د تبعی ذمہوار کم خلک دي، اټول ورته ښکاره شو چې دا ملک، دا نظام، دا فرسوده نظام څوک چلی، د چا د لاسه دا ملک ترقي نه کوي، د چا د لاسه دا ملک په قرضو کې ډوب دی. هر سړی په هر اداره کې مداخلت چې دی دا ټول خلکو ته معلوم شو. نو پاکستان ډېر ښکلی ملک دی. عوام چې څو پورې خپل حق دپاره پوره من راچوت شوي ني، متحد شوي ني، نو د دې نه خلاصېده نشته. ظالم زورور نه دی، مظلوم تقسیم دی او دا غټه بدقسمتي ده. څو پورې چې مظلومان یو ځای شوي نه نو د ظالم مخنیوي نه کیږي. تاسو کته دي مار څومره زوروري، خو چې معمولی زخم شي بیا میږي هیڅ هم نه دی او میږي پې راټول شي نو مار ختم کی. نو متحد کېده عوامو له د خپل حق دپاره ډېر ضروري ده. امید لرم چې د ایوارډ دا ریوړی چې تقسیم شوي د دې ویډیو په پس منظر به پوه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.